بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د جمعې متعلق ما مختصر غونته تاریخ د ستاسو مخې ته کېښودو. هم په دغه حوالې سره مخکې مزید بحث کوو چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې دغه مونځ فرضیت راغی، د هغې حکم راغی، دا مشروع شو. نو د جمعې په منځ کې به یو اذان کېدو. هغه اذان چې کوم د امام مخې ته ودرېږي مؤذن او اذان وکړي او د هغې نه بعد خطبه شروع شي. دغه یو ترتیب د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د هغې نه بعد بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې هم دغه ترتیب و او دغه سلسله را روانه او د هغې نه بعد د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه راغله. هغې کې هم دغه یو ترتیب را روانو، یو اذان به کېدو او یوه خطبه به کېده. چې کله د عثمان غني رضی الله عنه زمانه راله او اذان به کېدو، نو دغه وخت کې بیا مسلمانانو تعداد زیات شو، یعنی تر ګڼې علاقې پورې مسلمانان چې کوم دي دا خواره شو او دا اذان به چې کوم دی کېدو دا به په مسجد کې دننه د منبر مخې ته کېدو. نو هغه خلک چې کوم به د جومات نه د مسجد نه لري هغې ته به د اذان اواز نه رسېدو. نو د دې وجې نه حضرت عثمان غني رضی الله عنه بیا دا طریقه اختیار کړه چې د دې اذان نه مخکې یو بل اذان هغه شروع کړو، چې هغه اذان هغه د خپل کور خواته شروع. نو دغه اذان په وجه باندې به خلکو ته خبر کېدو، خلک به چې کوم دي هغې به بیا ځان منزل را رسو. خو د عثمان غني رضی الله عنه په دې عمل باندې یو صحابي چې کوم دی انکار ونکړو، یعنی هغې چې کوم دی دا ونه وی چې دا طریقه غلطه ده، یې چې کوم دی په دې باندې اعتراض وکړو، بلکې ټول په دې باندې متفق شو چې په دې سره به تمامو مسلمانانو ته د مانځه اطلاع کېږي او هغې به چې کوم دی جومات ته په وخت باندې را رسي. د جمعې د مانځه چې کوم دا اذان وړومبنی اذان چې کوم به د خطبې نه مخکې کېدو وړومبني وخت کې دغه اذان نه بعد به بیا وزر البیع خرید او فروخت چې کوم دی دا منع کړی شوی و. صحابو به چې دغه اذان وشو نو د هغې نه بعد به چې کوم دی بیا خرید او فروخت دا تجارت دا کارونه چې کوم دی دا به پرېښودل او د مانځه طرف ته به متوجه شو. خو چې کله د عثمان غني رضی الله عنه په زمانه کې دا دویم اذان مشروع شو او دویم اذان شروع شو، نو صحابه چې کوم دی بیا د دغې دویم اذان چې کوم به د خطبې د اذان نه مخکې کېدو د هغې نه به چې کوم دی فوراً د هغې نه اذان نه بعد بیا خپل کاروبارونه او خپل تجارتي سرګرمۍ چې کوم دي دا به یې بندې کړې او د مانځه طرف ته متوجه شو. دغه شانتې د جمعې د ورځې فضیلت د هغې متعلق ډېر روایات او ډېر احادیث چې کوم دي هغه نقل شوي دي. خو زه مختصر الفاظو کې یو څو روایتونه هغه زه د ستاسو مخې ته ایږدمه. د حضرت عراق ابن مالک رضی الله عنه نه یو روایت نقل شوی د متعلق راځي چې ده به کله د جمعې لمونځ وکړو نو دی به د جومات په دروازه کې ودرېدو. د جومات په دروازه کې به ودرېدو، یو دعا به یې غوښته الله رب العزت نو څه به یې وی چې ای الله ما د ستا د حکم اطاعت وکړو چې څنګه تا ما ته د مانځه حکم کړو په کومه طریقه باندې په هغه طریقه باندې ما د ستا حکم پوره کړو. اوس زه بهر وځم او ته په خپل فضل سره ما ته چې کوم دی رزق راکې، ځکه چې د ټولو نه بهترین رزق ورکول والا دی. او د بعضې سلف صالحینو نه دا هم منقول دی چې د جمعې د مانځه نه بعد تجارتي سرګرمۍ کاروباري سرګرمۍ په دې کې چې کوم دی الله رب العزت وپیري 7 مرتبه دا برکات چې کوم دی الله رب العزت په دې کې اچي. یعنی د جمعې د مانځه د فراغت نه بعد بیا تجارتي سرګرمو کې هغه مشغولېدل. خو دلته الله رب العزت چې کوم دی یو خبره ذکر کړې د آیات ته ویدار او تجارتا او لهوا انفضوا وتركوك قائمه قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. یعنی الله رب العزت په دې آیات کې ما او تا ته فرمایي چې تجارت خو کوي، د تجارت نه منع نشته دی، خو داسې تجارت مه کوئ چې هغه تاسو د خپل رب نه منع کړي.
د الله رب العزت د احکاماتو نه منع کي او د منځونو نه تاسو منع کي، داسې تجارت مه کوئ د کافرانو په شانتې چې هغې سحر ماښام هر وخت چې کوم دی په تجارت کې مشغوله وي او خپل رب ته نه هیر دی. نو تاسو تجارت کوئ خو د هغې په شانتې تجارت مه کوئ. یعنې په دې آیات کې الله رب العزت دا تنبیه کړې ده چې تاسو د جمعې د ورځې لمونځ پرېږدئ او تجارتي سرګرمو پسې ګرځئ، کاروبار پسې منډې وهئ، نو دا د ستاسو دپاره نقصان دی ده. امام ابن کثیر رحمه الله یو واقعه د دې آیات د لاندې لیکلې ده. واقعه دا لیکلې ده چې اول به کله د جمعې د مشروعیت راغی نو اول به مونځ وشو، د مانځه نه بعد به بیا خطبه کېده، څنګه چې د اختر پر ورځ باندې وي دقه شان. یو ورځ دغه شانتې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه، مونځ یې وکړو، د مانځه نه بعد خطبې دپاره ودرېدو او په دغه وخت کې د مدینې بازار ته یو قافله راغله. چې کله دا قافله به راتله او دا به د مدینې بازار ته رادننه شو، نو دوی به ډول وو چې د دې په ذریعه باندې به خلکو ته خبر وشو چې د تجارتي قافله چې کوم ده هغه مدینې ته راورسېده. نو خلکو ته به پته لګېده، خلکو به بیا هغې قافلې پسې ځان رسولی کې به ټول د ضرورت سامان هغې ته میلاوېدو. یو خو دغه وخت کې حالات داسې وو چې د مدینې انتهایي سخت حالات وو، مالی حالات انتهایي سخت وو، بل ګراني مو وه، یعنې سامان چې کوم د ضروریات زندګۍ و هغه به لږ په مشکله باندې میلاوېدل. نو چې تجارتي قافله به راله نو هر کس په د بل نه زیات زور لګو چې زه ډومبې دغې قافلې ته ورورسم او خپل د ضروریات زندګي چې کوم دی هغه ځان ته د دې قافلې نه واخلم او پوره یې کړم. نو دغه یو قسم حالاتو مخې ته او دلته د جمعې ورځ وه چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه خطبې دپاره ودرېدو، نو دغه قافله راله او دا قافله چې کوم ده دا د دحیه ابن خلف قافله وه او د ده متعلق دا مشهور و په مدینه کې چې دی به کله هم د تجارت نه واپس راغی نو د ټولو نه زیات سامان چې کوم دی دا به د ده په قافله کې موجود و، د ټولو نه زیات سامان به د ده په قافله کې میلاوېدو خلکو ته. او نو دغه هم پکې یو خبره وه چې خلکو د ده د قافلې متعلق خلکو ته پته ولګېده. بل صحابو ته د دې خبرې دغه وخته پورې لا علم نو چې دا خطبه چې کوم ده دا هم د دې مونځ یو جز دی، یعنې فرضیت او واجبیت چې کوم دی هغه د دې متعلق هم نازل شوی دی. نو بعضې صحابه چې کوم دي هغه لاړل ووتل، مونځ یې کړو، فرض مونځ یې کړو، خو د خطبې ورته چونکې علم نو، بل حالات مخې ته داسې وو چې هر کس به کوشش کو زور به لګو چې دغې قافلې ته د ټولو نه مخکې ځان ورسوي او خپل ضروریات زندګي پوره کړي. نو حضور سره په مسجد کې یو څو کسان پاتې شو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم دا حالت ولیدو نو حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل کو چېرې تاسو ټول وتې وې دغې قافلې خوا له تللی وې نو نږدې وه چې په مدینه باندې عذاب را نازل شوی وي. نو او بیا دا آیات را نازل شو چې کوم ما تاسو ته بره تلاوت کو، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وترکوک قائمه. دا آیات را نازل شو چې تاسو دا تجارت دپاره الله رب العزت مه پرېږدئ، د کاروبار دپاره الله رب العزت مه پرېږدئ. نو او بیا د دې نه بعد حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله طریقه هم بدله کړه، خطبې چې کوم دی د مانځه نه مخکې کړه او مونځ یې د خطبې نه وروستو کو، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دغه سنت دی چې کوم اوس پر را روان دی. نو صحابه کرام چې کوم دي هغې بیا د دې نه بعد چرم چې کوم دی د جمعې د مانځه پورې چې کوم دی بیا تجارتي کاروبارۍ کې هغې سرګرمي اخیستې ده او نه چې کوم دی دغې طرف ته متوجه شوي. او ما ورته هم دا تعلیم راکړی دی چې تر څو پورې د مانځه نه فارغ شوې نه نو تر هغې وخته پورې به ته کاروباري سرګرمو کې نه مصروفه کېږي. او الله رب العزت په خپله فرمایي چې کله تاسو د مانځه نه فارغه شئ نو بیا چې کوم دی تاسو د الله په فضل سره خپل کاروباري سرګرمو طرف ته لاړ شئ، نو په دغې سرګرمو کې به الله رب العزت د ستاسو دپاره ډېر برکات او الله رب العزت ستاسو دپاره ډېر لوی چې کوم دی خیر اچوي. الله دې موږ ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. جزاک الله.